نبی علیہ السلام ته وی ته طاقتور تا کې زور سیوا ده نو ته څه پته لګی چې ته طاقتور په عمر کمې دې خپل پلار ته نبی علیہ السلام ته وایا چې دا رافع مال په جنگ راولا کله پرزولو کې د زرو پرزولم کو jihad نه واپس کېږي خو دې مې راو پرزو بیا به jihad نه د جنگ لپاره د مدینه منورې نه بار وتی نو شکست وړلې مونږ ټنه راو دا عبد الله ابن ابي دا غزوه احد تبصره مخکې شروع چې دا غزوه احد د جنگ لپاره قریشو د مکې هغې تیاري وکړه او را روان شو راتله مدینې منورې ته د مسلمانانو خلاف جنگ مالونه جمع کړي وو کافرو مشوره وکړه په مشوره را روان شو نبی علیہ السلام صحابہ کرام د هغې د معلومولو لپاره ولېږل او نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره مشوره وکړه د بعضو صحابو دا مشوره وه چې مدینه منوره کې دننه پاتې کېږو او جنګ له بهر نه ووځو او چې کوم کشران صحابه وو چې په بدر کې نو شریک شوي د هغې مشوره دا وه چې د جنګ دپاره د مدینې منورې نه بهر وځو جنګ کوو دا سره مشوره شروع وه شپه راله صحابه کرام ولاړه او د مسجد نبوي نه خوارو شو او نبی علیه السلام د مسجد نبوي نه لاړ کړو نبی علیه السلام چې کله لاړ د شپې ودرې نبی علیه السلام خوب ولید سار چې راغی صحابه کرامو د مسجد نبوي کې وایي چې زما ملګرو ستاسو خوښه ده ستاسو رایې ده چې څنګه تاسو وایو هغسې به کوو خدای یو خبره واوره چې بېګا ما خوب لیدلی خوب کې ما داسې لیدلي دي نبی علیه السلام وایي چې دې خوب کې ما ولیده چې ما یو مضبوطه زغره اچولې ده او مضبوطه زغره د هغه ما اغوستې ده دویم مې په دې خوب کې دا خبره ولیده چې یو غوا هغه حلاله کړی شي یو غوا ذبحه کړی شي دریم مې په دې خوب کې دا ولیده چې زما دا توره چې دا نو دا ماته شوې ده ما جنګ کوو په جنګ کې د دې زما د دې تورې دا څوکه ماته شوه او چې ګزار مې وکړو نو د دې تورې دا تیره طرف چې دا کنډم شو دا مات شو دا ما خوب کې ولیدو بیا مې د خوب کې ورپسې ولیدو چې ما بل ګزار وکړو نو دا توره واپس داسې مضبوطه روغه شوه لکه دا چې راډو ماته شوي نه دی مخکری نه مضبوطه شوه دا توره دومره مضبوطه شو برابر واپس دا ما خوب لیدلی نبی علیه السلام د خوبونو په تعبیر باندې په خپله پوه و نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وایي چې دا ما چې د خوب کې ولیدل چې ما مضبوطه زغره اغوستې ده او زه به یو مضبوطه زغره کېږم د دې مطلب دا دی چې پاتې کېږو مدینه منوره کې دننه بار نه وځو دا مدینه منوره زموږ دپاره مضبوطه زغره ده په دې کې موږ محفوظ یو موږ ته بس نقصان نه رارسي او که بار ووتو نو کېدای شي نقصان راورسي د پیغمبر خوب چې دی دا دلیل دی دا وخت دی طریقه ده دویم چې مې دا ولیدل چې دا غوا زموږ ذبحه کړې ده دا غوا حلاله شوې ده دا مې خوب کې لیدلي چې غوا حلاله شوه د دې تعبیر دا دی چې زما صحابه کرام په دې جنګ کې شهیدان کېږي شهادت ورته نصیب کېږي په دې جنګ احد کې او چې خوب کې مې دا ولیدل چې زما دا تورې دا څوکه ماته شوې ده د تورې دا تیره طرف چې دی دا ماته شوې کنډم شوی دی د دې مطلب دا دی چې په اول کې به مونږ شکست خورو اول به مونږ شکست خورو مونږ به ناکامه کېږو په دې خپل جنګ کې بیا چې مې ورپسې دا لیدلې چې دا توره واپس روغه شوې ده په دویم ګزار باندې او مضبوطه شوې ده د هغه ممبۍ نه ډېره مضبوطه شوې ده نو د دغه خوب تعبیر دا دی چې دوباره به مونږ ګزار کوو په کفارو باندې
او واپس به دوی له شکست ورکو مونږ به فتح مومو د هغې نومبۍ نه مضبوطه کړو دا زما د خوب تعبیر او دا خبرې پکې شته دا واورئ خو کوم صحابه کرام چې هغوی بدر کې نو شریک شوي او جذباتي هغوی د الله رسول هر څه چې کېږي په جنګ نه وکړي او بهر وضو بهر مخامخ کېږي د کفارو سره دا د نبي علیه السلام د صحابه سره مشوره ده هر یو سړی خپل رایې پیش کړي دې کې یو کس دی د صحابهو کې عبدالله ابن ابی ابن سلول دا هغه انسان دی چې رئیس المنافقین دی د ټولو منافقانو مشر خو د نبي علیه السلام پرې ټولګي کې دا ابی وایي چې نبی علیه السلام ته چې زما مشوره ده زما رای ده او تا ته پته ده موږ د مدینې خلک یو موږ په دې مدینه کې واړه رالوي شو نو داسې کار کوو چې د مدینې نه وبار نه مدینه کې بدن نه پاتې کېږي او چې کله موږ د جنګ لپاره د مدینې منورې نه بار وځي نو موږ شکست خوړلی موږ ګټه نه درو دا عبدالله ابن ابی وایي نبی علیه السلام ته په ظاهر کې خو مسلمان دی د نبی علیه السلام ملګری دی دا ابی هغه سړی دی چې د ځان دومره مقبول کړی په صحابو کې نبی علیه السلام ته ځان نږدې کوو او د ځان دومره قابل حسابو دومره تکړه حسابو او صحابو ته خو پته نه وه د وحي په ذریعه بیا نبي علیه السلام ته ویلی شوي چې دا سړی منافق دی خو اول کې ځان چې دی نو صحابو ته دومره نږدې کړی و چې نبي علیه السلام به د جمعې په ورځ لا مسجد نبوي ته به نه و راوتی نو دا دومره د نر زوی و چې ده به په مسجد نبوي کې د نبي علیه السلام په منبر باندې صحابو ته تقریر کو د نبی علیه السلام د خطبې نه دوره مقبول شوی د نبی علیه السلام منبر نبی علیه السلام ژوندی و نبی علیه السلام بله راوتی نه و دی به صحابو ته د یو تقریر کوي دوره دی ځان مقبول کړه خو منافق تحقیقي قول دا دی ده د خپله رای پیش کړه چې مدینې نه نوځو نبی علیه السلام کور ته لاړ او زغره یې واچوله توره یې غاړې ته واچوله واپس راووت چې نبی علیه السلام واپس راووتو دا کومو صحابو چې دا رای پیش کړې وه چې د مدینې نه وبار وځو جنګ دپاره نو دوی خپلو کې مشوره وکړه زما په خیال چې نبی علیه السلام په دې خبره باندې غوسه شوی نبی علیه السلام د طبیعت خلاف مونږ رای پیش کړی دا مونږ خپل رای باندې کلک ولاړ نو کېدای شي په دې باندې نبی علیه السلام تکلیف رسېږي ځکه نبی علیه السلام څخه راغوستې او تورې غاړې ته اچولې دوی راله دغه ملګري دا کوم چې وایي چې بار وځو جهاد لپاره دوی راله نبی علیه السلام وایي چې د الله رسوله مونږ چې کومه رای پیش کړې ده دغه رای تاسو خوښه کړې نه ده او تاسو نه خوښه تاسو زغره اچولې ده راوتې جنګ دپاره دا ستاسو د طبیعت خلاف مونږ مشوره کړې ده او مونږ په خپله خبره کلک وو نو د الله رسوله په دې باندې خفه کېږم که ستاسو خوښه وي نو مونږ د خپله رایو واپس اخلو او داسې به وکړو چې د مدینې نه وبار جنګ وکړو او تاسو داسې کار وکړئ چې زغره وباسئ جنګ چې دی نو مدینه کې بدل نه پاتې شو نبی علیه السلام ورته وایي چې یو پیرا یو نبی د جنګ دپاره زغره واچوله دا د نبي شان نه دی چې د جنګ نه بغیر به دا زغره وباسي دا د نبي شان نه دی او داسې کېدی نه شي چې زه به اوس زغره وباسم توره وږدم او د جنګ نه پاتې کېږم نو ما زغره اچولې ده زه د جنګ نه پاتې کېږم نه جنګ به کوم او د مدینې نه بار به یې کړو بار به دا بیا به ډېر بل به دا شبهه راغلې وه صحابو لکه زړه ته خبرې شیطان وسوسې وړي راوړي او منافقان خو اوس رالګړي په ډولګي کې دیره وه نو دوی به دا وکړه که نه موږ وایي چې جنګ دی جنګ دی جهاد دی په خپله وایي چې نه موږ یېرېږي نو نبي علیه السلام وویل دا شبهې هم ختمې کړې چې ګوره دا ونه وایه چې پیغمبر یېرېږي نه خو رایې دا ده او طریقه دا ده چې په مشوره باندې به کار کوي دوی چې دا خبرې ترې وکړې د
1000 فوج تیار شو لشکر یې وکړو او دا فوجیان یې راوباسه هغه صحابه چې د جهاد عاشقانو د شهادت عاشقانو هغوی راووته او په دغې عاشقانو د شهادت کې او په عاشقانو د جهاد کې یو سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه السلام تر دی دی وایي چې جهاد وکړو مدینې نه وبار وځو او داسې وکړو چې موږ پکې شهیدان شو او نبی علیه السلام ته وایي والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجادلهم بسيف خارج المدينه نبی علیه السلام ته وایي الله رسوله باغ رب می دې قسم باغ ذات می دې قسم چې پتا باندې کتاب نازل کړی تر هغه پوری به زه خوراک نه کوم د سو پوری چې په دې خپل تور باندې جنگ نه کړو د مدینې نه به بار نه کړی دای په خوراک نه جنگ وکوم د مدینې نه بار وکوم په دې تور باندې وکوم یا به شهادت کوم یا به بل نصر داغه پوری به خوراک دا قسم او نبی علیه السلام پدې صحابو کې یو بل صحابي دی نعمان ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنہ دا نعمان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی او نبی علیه السلام ته یا رسول الله لا تحرمنا الجنه فوالذي نفسي بيده لا ادخلنها نبی علیه السلام دوی د الله رسوله موږ د جنت نه محروم کړو نبی علیه السلام ویل دیو ته وی دا نعمان ابن مالک چې زما د پاک الله باندې قسمی چې دا کم ذات پلاس کې زما سره زما یقین دی چې زما jihad کوم او په دې jihad کې به شهید کېږم او به قسم وکړ چې په دې jihad کې به شهید کېږم او زما جنت ته زما نبی علیه السلام ویلي ته ولې شهید کېږي او جنت ته ولې ځي نبی علیہ السلام دوی بیانی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا افر يوم الزحف نبی علیہ السلام دوی چې زما د عقیده زما د کار کړی دا خبره مې ده چې ما کلمه لا اله الا الله ویلې دا گواہی مې کړې ده چې نشته لایق د عبادت مگر یې والله او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول او چې زه وجنګي کوم الله په لار کې او شهید شوم دا قانون دی چې الله په لار کې شهید شي په جنت نبی علیه السلام صدق تر اشتیا دی چې څوک ایمان راوړي او موحد او عقیده توحید باندې په لار د جهاد کې شهید شي په جنت ته ځي د جنت ته پاتې صحابہ کرام دا مشورې وکړي نبی علیه السلام هغه صحابہ کرام راجمع کړي 1000 تعداد دی روان دی وته د مدینه منورې نه په دې لار کې یو مقام دی او نبی علیه السلام او صحابہ کرام چې ټول هغه ته ورسې نبی علیه السلام صحابہ کرام راغون ای مقام ته شیخین و تر دې وجې نه وایي چې په دغه علاقه کې یو دوه ناګان اوسېږي هغه یو بوډا داسې و چې نارینه و په دواړو سترګو باندې وړونو په یو ډېرکۍ باندې او په دې بله ډېرکۍ باندې یو زنانه اوسېده هغه هم مشرابه وه او په سترګو ړنده وه نو دغه علاقه بس مشهوره شوې وه په دې چې په دې کې دوه بوډاګان پاتې کېږي هلکه د بوډاګانو علاقه شیخین به د دوه بوډاګانو علاقه نو نبی علیہ السلام چالته ورسېدو نو صحابه کرام راجمع کړي ټول فوج چې دی هغه د هغې معاینه کوله نبی علیه السلام چې د هغې برابرولې نو داسې کار یې کوه چې د 1500 نه کم واړو کشران عمر یې کم و د 1500 کالو نو هغه به یې واپس کول او چې کم به 1500 کالو یا به د دې نه سیوا نو هغه به یې جهاد دپاره لېږلي نبی علیه السلام دا معاینه کوله په دې کې څه صحابه کرام داسې دي چې بعضې سیرت والے لیکلي دي چې دا 14 صحابه داسې چې دا د 1500 کالو واړو د 14 کالو او امام شافعي رحمه الله لیکلي چې دا اول صحابه
چې دا د څوارلسو کالو د پنځلسو نه کم بس دا نه یو د واقعه چې دا سور وو یا سور کې شامل شو سورت نه راغله خو څوارلس یا اوولس صحابه دا د څوارلسو کالو د پنځلسو نه کم نو نبی علیه السلام دا صحابه واپس کول د څوارلسو کالو وایي په دغه څوارلسو کالو کې یو سموره ابن جندب رضی الله تعالی دا سموره ابن جندب نبی علیه السلام واپس کوي تر څوارلسو کالو ته واپس شو ډیر هغه خپل پلار ته وایي زه نبی علیه السلام د جهاد نه واپس کوم خو دا خبره ده چې ګوره زه واپس کېږم نه نبی علیه السلام مې نه پرېږدي چې نه به خو زه نه واپس کېږم ویته نبی علیه السلام ته ووایي چې ما پرېږدي جهاد لپاره دا پلار یې راغی دا د ناسکه پلار دی مهراني پلار یې دی خپل سکه زوی نه دی دا پلار یې بل دی او ښځه یې مور یې دغه ده دغه یو خاوند یې مړ شوی بیا یې دی ورسته نو دا د بل خاوند زوی دی نو دې نبی علیه السلام ته وایي دا پلار یې چې دی ډېر ارماني دی او شوق دی جهاد ته لاړ شو نو دې کار وکړي چې دی پرېږدي نبی علیه السلام ورته قانون دا دی چې د پنځلسو کالو نه ماشوم به نه ځي جهاد دې خپل پلار ته وایي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه چې ته د رافع رضی الله تعالی عنه بوځې که نه هغه چې د نبی علیه السلام نه تپوس وکړي دا رافع زه بوځم جهاد لپاره هغه ورته دې ولې بوځي وي دې د پنځلسو کالو دی وی دې په عمر برابر دی ځکه جهاد لپاره بوځم دې خپل پلار ته وایي نبی علیه السلام ته وایي چې دا رافع چې دی د پنځلسو کالو دی خو په وجود کې وړوکی دی زه په وجود کې برابر یم زه تکړه یم زه د ده نه په زور کې تکړه یم نو چې رافع بوځي ما به بوځي دا جذبه وه د جهاد او د هغې چا کې جذبه چې په چا کې لږ ډېر ایمان وي او دا نن سبا ولې نشته دا دی هغه د بجلیګر په اوسه خبره نو دې ورته وایي چې زه د ده نه طاقتور یم زه به نبی علیه السلام ورته وایي ته طاقتور یې تا کې زور سیوا دی مونږ ته څه پته لګي چې ته طاقتور یې خو په عمر کم یې دې خپل پلار ته وایي نبی علیه السلام ته ووایه چې دا رافع ماله په جنګ راوله که په پرځولو کې د زه راوپرځولم خو جهاد نه واپس کېږم خو که دې مې راوپرځو بیا به زه جهاد ته ځم دې پلار یې نبی علیه السلام ته ووایي چې دا سموره ابن جندب داسې نبی علیه السلام یې رافع راوله نبی علیه السلام صحابه کرام ولاړ دي سموره ابن جندب او رافع رضی الله تعالی عنه په پرځولو چې په جنګ باندې ورغلو پرځول کې نو د سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه دا څوارلسو کالو دی خو دا رافع رضی الله تعالی عنه د پنځلسو کالو وګرځول هغې کې به تکړه چې راوایې پرځو نو نبی علیه السلام دوی شرط مې پوره اوس پس جهاد نبی علیه السلام دوی واقعي تکړه بس اوس پس جهاد روان دي په لاره باندې په دې لار کې د دوی سره یو کس هغه تللی دی چې مشوره یې په مسجد نبوي کې پیش کړې وه عبدالله ابن ابی ابن سلول ده په دې لاره په دې خلکو په دې ذهنونو کې یو خبر اچوله چې هلته خو ډېر خلک دی 3000 فوج دی او دلته مونږ دغه د شمار یو څو کسان یو او بله دا مړه دا پیغمبر و عجیبه سړی دی لکه د هغوی مشوره مني او لکه زمونږ پکې لاړو څوک اوري نه که نه دا څنګه حساب دی لکه د امیر داسې لکه زمونږ نه رای والي زمونږ به رای عمل نه کوي د هغوی په هغې رای عمل کوي کشران هلکان دي مونږ مشران یو لکه زمونږ په هغې عمل نه کوي نو داسې کار دی چې بس پرېږدوی ځان نه دي چې مونږ ورسره لاړو نو ده دا وسوسې خلکو ته اچولې صحابو ته نو ده د ځان سره څه خلک راوپس کړي دي دوی جهاد نه پاتې شوی دی نو ده څومره خلک راوپس کړي دي او په څه طریقه یې راوپس کړي دي او څومره کسان پاتې شوي نبي علیه السلام چې جهاد نه تللی نبي علیه السلام کوم میدانه پورې تللی هلته څه طریقه کړی به